مولانا فضل الرحمن صاحب هم د عمران خان د هسپتال منتقلی حواله سره زبردست بیان جاری کړی دی. تاسو ته معلومه وي سپریم کورټ اف پاکستان حکم جاری کړی دی چې عمران خان د خپل ټریټمنټ لپاره د اډیالا جیل نه الشفا انټرنیشنل هسپتال ته منتقل کړل شي. نو دې حواله سره چې اوس مولانا صاحب کوم خبرې کړې دي پاغه هم ډیټیل سره خبره کوو او تاسو ته دا هم معلومه وي چې دا فیصله چې کله راغلی نه د مسلم لیگ نون حکومت چې کوم وزیران دي سپه د دې فیصلې په فیور کې دي او سره د فیصلې خلاف دي. سوي چې موږ به سپریم کورټ ته د فیصلې حواله سره دوباره درخواست ورکو چې په دې باندې دوباره نظر ثانیو کني دا فیصله ټیک نه ده شوی. خیر هغه ځان یو سیپریټ ټاپک ته پاغي باندې نیکسټ ویلاګ تاسو کتل شي خو په دې ویډیو کې موږ د مولانا صاحب حواله سره خبره کوو. د هواګانو رخ د عمران خان لپاره بدل شوی دی. ډیر صحافیان دا خبره هم کوي چې دا حکومت د مسلم لیگ نون حکومت د سوروزي ملمه حکومت ته او د عمران خان دور واپس را روان دی. عمران خان به دوباره د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي جی. نو څه د کې څومره حقیقت ته دا وراتون کې وخت کې پته لګي خو اوس چې کوم مولانا صاحب بیان جاری کړی دی نو پاغي خبره کو جی. مولانا صاحب ویلي دي چې زما په خیال دی حکومت غټه غلطي دا کړې ده چې دوی تر اوسه د عمران خان ټریټمنټ ولې نه دی کړی. دوی ته پکارو چې د عمران خان علاج په وخت باندې کړی وي ځکه دین په ملک انتشار جوړیږي لکه اوس کدی د عمران خان ټریټمنټ نه کوي یا عمران خان سره په جیل کې سکیږي یا په هغه باندې څه چل کیږي دغه صحت خرابېږي نو دین او په ملک انتشار جوړیږي. د پی ټی آی چې څومره هم ورکرز دي یا لیډرشپ ته هغه په احتجاج باندې مجبور کیږي هغه به احتجاجونه کوي. او عمران خان د پاکستان یو ډیر غټ سیاسي لیډر دی هغه ته په جیل کې هر قسم سہولیت ورکول پکار دي. دا سو کوئی دا مولانا فضل الرحمن صاحب وای. مولانا فضل الرحمن صاحب نمخ کې هم ډیر د هغه صحافیان یا هغه لیډرشپ چې د نورو پارټو سره تعلق لري او د عمران خان خلاف خو اوس هغه د عمران خان په فیور کې بیانات شروع کړي دي جی. نو مولانا صاحب هم وای چې د عمران خان د علاج حکومت په وخت ولې نه دی کړی. یعنی عمران خان سره ټټو پټو سړی خو نه دی. عمران خان د پاکستان یو غټ سیاسي لیډر دی چې دای په جیل کې د هغه علاج نه کولو نو دا دای خنه دی کړی. یعنی دا حکومت خپل یو غټه غلطي کړې ده او دا غلطي به حکومت همیشه یاد لري چې دای ولې په وخت باندې د عمران خان ټریټمنټ نه کولو. چونکه حکومت وایي چې دا کوم شفا انټرنیشنل هاسپټل دی په دې کې عدالت لنو پکار سپریم کورټ لا چې د شفا انټرنیشنل هسپتال کې د ټریټمنټ مطلب سہولت عمران خان ته ورکولو. چونکه عمران خان چې کوم دی دی په سرکاري هاسپټل کې ټریټمنټ کوي. پہله خو بعد په جیل کې ټریټمنټ کیږي په جیل کې نه کیږي بیا جیل کې چې کوم هاسپټل لکه پاغه هاسپټل کې نه کیږي بیا بهر چې کوم روزي نو هغه هم سرکاري هاسپټل کې د ټریټمنټ کوي. د پرایویټ هاسپټل کې ټریټمنټ نشي کولای. دا سو کوئی د حکومت وزیران وای یعنی اتا تارټ شو یا د نواز شریف ته چې کوم صحافیان دی دا خبره کوي صحافیان او لیډرشپ دا خبره کوي. نور س لیډرشپ ته چې د عمران خان په فیور کې دي. خو مولانا صاحب چې کوم دی هغه هم سپینې خبرې کړې دي او یو صحیح بیان جاری کړی دی. د مولانا صاحب دی بیان حواله سره تاسو سره د خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.